أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. د سورة بنی اسرائیل 78 نمبر آیات تے د دې ځای نه الله تبارک و تعالی د اصلاح او د ادب یو حکم بیانوي چې هغه منځ دی او الله د ماده فلفظ د امر سره ذکر کړی دا اقیمی الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر منځ قائم کا د وخت د زوال نه تر دنور د تیاری پوری وقرآن الفجر او منځ د سبا قائم کا. عالمان د تفسیر ذکر کوي چې په قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی د مانزه حکم ذکر کړی دی چې اقیم الصلاة منځ کوي منځ قائم کوي. وزدای په کوم ځای کې ذکر کړی دی چې د سحر به کوي د غرمې به کوي د مازیګر د ماښام او د ماسختن به کوي او د جمعې به کوي. دا په کوم ځای کې ذکر کړی دی؟ نو عالمان د تفسیر ذکر کوي پنځه منځونه په دې یو آیات کې الله ثابت کړی او د جمعې د مانځه لپاره الله مستقل صورت را لګلې ده. یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. نو د جمعې فرضیت په سورۃ جمعه کې ثابت ده او د پنځو منځونو فرضیت په وخت باندې ادا کېدل هغه د دې آیات نه ثابت دي. یو دا اقیم الصلاة او قائم کا منځونه. ګوره مسلمانانو دلته کې د منځ د کول نه دی وایي، یو منځ کول دی رونو یو منځ قائمول دی. الله چرته هم دا نه وایي چې ته منځ وکړه، ځکه منځ کول کله کړه کله نه کړه. زه خو منځ کوم کله مې په طبیعت باندې جوړ شي کوم کنه. نو الله چې په قرآن مجید کې کوم ځای کوم د مانځه ویل دي دای نه دی ول چې منځ وکړه، منځ قائم کا. او قائمېدل د مانځرونو دی ته وایي چې یو منځ وکړي او د بل سره فکر غړی پټم کې تا ته د منځونو ټیم اکثر مسلمانان کلمه گو مسلمانان داسي یره چې ما ذکر مون په ټیم دی عاجز او درمانده انسان ته دام پته نشته چې ما ذکر مون په ټیم دی. آیا که ټیم بدل شي او کنه دی د خپل محلي د جمعات د فتام نه چې زما په جمعات کې ټیم بدل شي او کنه دی ولې دی زینو دی په پابندۍ زینو. نو چې کله هم یو انسان ته د خپل جماعت د منځونو ټیمونه نه معلوم نو دې په خپل ایمان باندې ویلي. قرآن مجید کې الله پاک ذکر کوي اقیم او اقیم دا صيغه د امر ده او فامر کې دوام او استمرار ده. بعضی خلک دوام او استمرار څه مطلب همیشه بداسي کوي، همیشه به منځ قائم ساتي. بعضی انسان ناڅاپانه د تقوا رګونه وپړسيږي افتمون شروع کی دو شروع کی یا دروځي په میاشت کې شروع کی لګي ناڅاپانه یکدم منځونه پری بیا چې دغه څوک د یری خبرو کی دا څوک د امید خبرو کی بیا سپینه ټوبې په سر شي بیا تسبیح پلا شي بیا په منځونو شروع کی میاش نیمه هفته یکدم بیا پریږي. دې ته دوام او استمرار نه وي. فامر کې دا ماده موجود ده چې همیشه به داسې کې همیشه به منځ قائم ساتي. اقیم الصلاة قائم ساتي منځونه
ډیر مسلمانان به تاسو دا سلیدلی جمعهتون خالی شي کنه هلکه دا جمعهتون یاره دا به بیا په جمع کې د خلک ډیر مانځل راځي ولې شپې وګدي دا خلک ستړي نو کارونه مارونه کړي نو اکثر په ګرمۍ کې جمعهتون خالی پراته ولې دا سیزن چې کوم دی دا د ستومانه دی نو بیا جمعهتون خالی په درس کې بیا خلک نه کینی جمعه ته په پابندۍ حاضری نه کوي خلک ستړي ستومانه نو دی با په ګرمۍ کې منځونه نه کوي په یخنۍ کې به بیا منځونه کوي نو لکه زمونږ تاسو د ایمان هغه سیزن هم سره د عبادت هغه د وخت سره متعلق ته داسې مکه اقیم الصلاة همیشه منځونه قائم ساته که یخنی او که ګرمي وي کنا جوړه او کروغ وي نو همیشه قائم ساته دي کې دوام استمرار مطلب دا دی اقیم الصلاة همیشه منځونه قائم ساته لدلوک الشمس د وخت زوال د انورنا الى غسق الليل تر د تیارې د شپې پورې ګوره مسلمانانو چنور راخکار شي لدلوک نس مراد ده د انور شکل په یو ځای ودرېږي موږ د ټکن د غرمه وایو زوال وخت دغه ته وای چې د هر شي سورې داغه لاندې راځي نور بالکل د اسمان مین دراشي او هر شی چې ته ګوري داغه سورې داغه لاندې چاپیری د دقه وخت نه واخلا تر د تیارې د خورېدو پورې منځونه قائم ساتنو سو منځونه راړو یو د غرمې ماسپخین یو د مازیګر او یو د ماخام سلو درې منځونه په دې کې راغلل دویم نمبر علماء کرام ذکر کوي چې د دلوک الشمس نه واخله الی غسق الليل پورې دې کې دوه منځونه دي یو د غرمې ماسپخین یو د مازیګر دا د قران نه ثابت شي او خبره د امر ذکر کړي د امر کې وجوب دی دا فرض دی واجب دی اقیم الصلاة منځونه قائم ساته ټول په هر وخت کې د سنا لدلوک الشمس د وخت د زوال جنورنا چنور واوړي لا غسق الليل تر د شپې د تیارې پورې نه د ماخامه پورې د منځونه فرض شو د ماسپخین او د مازیګر بیا وقرآن الفجر او منز د سحر نه د دین سو د تیار ماسوتن تیار چې خوريږي علما کرام ذکر کوي د ماستن نه بعد مکمل تیار خوريږي نو د دلوک الشمس نه سلور منځونه دغه کې فرض شو وقرآن الفجر د سحر منځ فرض شو نو د دې یو آیات نه الله پنځه منځونه فرضیت ثابت کو ها بل ځکه وای چې ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا منذرونو په مسلمانانو باندې الله په مؤمنانو په وخت باندې فرض کړی دی جبرائیل امین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لراغله دی او په خپل وخت باندې ول هر یو مون په ټیم کړی دی یوه د وخت په شروع کې یوه د وخت په اخر کې نو دا مونږ چې د مونږ اخر لبوزو نو دا د موسم په مناسبت سره او د ورځو د وګیدو او د لنډېدو په مناسبت سره مونږه کله مونږ په اخر وخت کې کوو کله مونږ د وخت په ابتدا کې کوو نو دا ځوان پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل امین خودل دي نو سلور منځونه الی غسق الليل فور ثابت شو او یو منځ و قران الفجر او منځ کوه د سحر د مانزه په باره کې قران مجید تاکید فرمایله ده و قران الفجر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای باجماعت منځ د تنهایی د مانځنا په 50 درجه باندې افضل دي یو انسان منځ کوي 50 منځونه چې دی وکي د دې ثواب او یو منځ د جمع د امامتۍ سره دا برابر دي ډېر خلک اکثر د سحر منځ کوي پس غرمه باندې او دغه بیا قضا منځ چې نور پر راوخی جوړونو دا قضا منځ دی نو دې چې همیشه ځان منځ گزار حسابي دا په قضا منځونه باندې وای ما د سحر منځ کو دې ته قران الفجر نه وای دا خو تعالی ساخ منځ کو نو دا قضا منځ دی دا قضا منځ خو باقاعده خپل قضا الله مقرر کړی دا نو قران الفجر نه مراد څه ده تبه د سحر منځ کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سحر د منځ ته قران الفجر ولي وي ابیا وی ان قران الفجر کان مشهودا یقینا دا منځ د سبا حاضر دي شي د ملائک د شپې فرشتي او د ورځې فرشتي چې کله دنیا ته راضي او د شپې غزي
دغه وخت کې د سحر د منځ نه بعد د خپل د ډیوټي تبادله کوي. حدیث کې راځي الله تفوس کې د علم باوجود اے فرشتو زما بنده سکول یا الله منځ کو ا د شپې وای اے فرشتو تاسو چې د شپې ډیوټي سنبال کړو تاسو راتلې نو زما بنده سکو ناغو ته الله منځ کو د ورځې اغام وای نو د سحر د منځرونو د حدیث په رڼا کې دا د دوه فرشتو په عمل نامه کې فرشتي لیکي په دوه یعنی دوه پیری لیکي هغه د شپې ولوي الله منځ کو د ورځې ولوي اے فرشتو تاسو چې لاړې زما بنده سکول ډیوټي چې مشورو کړی یا الله منځ کو نو هغه تلو ولې هم ځان سره ولي کی او راتلو ولې نو د سحر د منځ د فرشتو د یوځای کېدو د حاضرېدو وخت نو د سحر منځ لازم کې فزان باندې. دویم نمبر ومن الليل او د شپې فتهجد تهجد کوا به په قرآن باندې نافلة لکم دا زیاتی عبادت د استاد فارام د شپې د عبادت مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای فتهجد د شپې تهجد کوا. تهجد څه ته وایي؟ یو انسان خوب وکي او بیا د خپل ډډه د بسترې نه جدا کی او رافاسي الله تعالی کې دا تهجد دی. زمارور مسلمان د ماسوتن منځ پرې خودو او د شپې وکړو دا تهجد نه دی. یا مثال په تور باندې رور مسلمان گیم تناسته یا فلم تناسته یا داسې یو بل دنیاي مجلس تناسته او د ستړی شو او یار اسی هم 2:30 بجې دي فلمونه موکتل ډول سرنا تکې ناستم گیم ختم شو ستړی شم خوب ناراضي ولې ذهن خو بیا ستړی کنه نو دی وای زبره بجا نماز بولې. اکثر دنیا خلک بتا داسې لیدلی چې په مجلسونو کې ناسي د فلمونو او ډرامو په مجلس کې ناسي او چې 2:30 بجې شي نظر اته ما اودس می جوړ دي حضرت اودس کې په تهجد بولږي دا تهجد نه دی ګوره. د تهجد د لپاره علما کرام وایي خوب شرط ده خپل بشترا د خپل ډډې نه جدا کول دا قرباني ده. دا تهجد تهجد ترک خوف ته وایي چې ته خپل خوب پرې دی او الله تعالی کې دا په تهجد کې حساب دا به ثابت شپه نه خوب باندې درځي یا مثال به تور باندې ډیوټي به کې دنیا د پر چوکیدار وي اس تورګه تهجد وکم وای دا تهجد نه دی. تهجد د پر خوب شرط دی. فتهجد به نافلتن تهجد کا په قرآن باندې کوم یو حافظ چې قرآن یادای او د شپې تهجد نه کوي د قرآن ماهرین وي د قاری د قرآن نه یادي او د شپې چې په تهجد کې څومره قرآن یادېږي نو د شپې بیا د ورځې په یادولو کې نه یادېږي څه دی. کوم قرآن چې دا د ورځې وی رکوع د دوه دا د شپې په تهجد کې واړو. تهجد څومره دی ورونو 2 رکعات نفل. دا نفل څه خاص نه دی. د تهجد د مانزه د فاررونو سرزان نیت نه دقه 2 رکعات نفل دی بس وکا او ډک رکعاتونه دي بس د قرآن کومه سجده کې تا ته یاد وای دا تهجد دی. تهجد سزان لمونځ نه ده لکه څنګه چې صلات تسبیح خلق کوي یا د نور مونځ نه دغه 2 رکعات ډک مونځ چې تبکه صورت وې بس وای کنده ته یاد دا تهجد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تهجد کې مسنون طریقه سوا د الله پیغمبر به 8 رکعات نفل کول 3 رکعات به وسره د ماسوتن ویتر مرګ کړل یو لس رکعات به د الله پیغمبر نه په صحیح احادیث باندې ثابت او دغه وخت مسلمانانو الله ته د قربت لوی ذریعہ دادا چې انسان وای د شپې را پاتې دی شمه نو بهتره خبره ده د مسنون عمل د الله د پیغمبر طریقه مبارکه داوا چې دا تهجد دا ویتر نه دی دا د شپې د نفل سره مرګري کې په اخر یې نو دا یو لس رکعات په نبی رسول الله ارش پکول دا ثابت دي. هغه ستاده ګمان وی چې د شپې نشم را پاتې دی نو ویتر واجب دی په خپل وخت باندې کول اعلی دی. ویتر چې نه فاتش ول به قضا را ګرځي نو چې نشي را پاتې دی ویتر مفرېدا ویتر ماستن وکا هغه را پاسي نو ویتر شاته واړو دا هغه 8 رکعات نفل سره مرګري کا دا یو لس رکعات شول. ستاده موبایل هنسي چې ته په بل تر رابطه کې سوې یو لس هنسي ماهرین وای الله تعالی سره د رابطه هم یو لس رکعات دي. دا یو لس رکعات ادا کا دغه وخت کې سیګنل ډیر صفای ټول مخلوق دی. یو صحابي راځي ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ اے د الله رسولان
ما ته نصيحت وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فرزان باندې د شپې قیام لازم کا. دا د تیرو نیکانو خلقو یو طریقه ده. الله رب العزت ته د قربت لوی ذریعہ ده. او اے ابو امامه د گناهونو دورانولو عظیمه ذریعہ ده. یو انسان ځان د ګناه نه بچ کی چې زما د لاسه دا ګناه کیږي ځن نشم بچ کېده دې دې پدان د شپې تهجد لازم کی. الله به دې ګناه نه خلاص کی. اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای د قیامت په ورځ باندې نبی اسلام فرمایلی دي د قیامت په ورځ باندې الله یو میدان جوړ کی आवाज وشي چې هغه خلک پاسه چې خپل ډډې د بسترونو جدا کړی دي. وای ټول خلک به حیران شي چې دا څنګه خلک دي. وای څه خلک به پاسي بغیر د حساب او د کتاب او د عمل نامې نه به الله جنت ته داخل کی. وای دا هغه خلک دي چې د شپې به الله تعالی پاسې دل والناس نیامون چې خلق کو د ورځې په عبادت کې سن سریا راځي چې خلک ته پلان کې جماعت روان دي وګوره په نفل ودرېدو. د شپې عبادت خاص د الله د رضا لپاره کېږي. ځکه ته بده کې ریاست نه راځي. الله ته معلوم دی څوک ماته ولاړ دی او څوک ماته نه دی ولاړ. ګوره رونو په دنیایي کارونو باندې خلک شپې تیري ته دوه شپې را پاسه او ډیر اشد ضرورت او د درخواست رب العالمین ته مخه تکا الله تر هغه پورې به زه هر شپه را پاتم چې زما د ضرورت نه پر کړه دریش په پاسه ګورا چې الله ستاسو ضرورت پوره کوي کنه پوره کوي. وای غواړي د الله نه د شپې. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په جنت کې یو بالاخانه دی یو ماڼۍ ده چې بهر نه ګوره دنه طرف ښکاری د دنه نه ګوره بهر طرف ښکاری. ابو مالک اشعری رضی الله او دا به الله هغه چاله ورکي چې د شپې تهجد کوي. ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنہ وای یا رسول الله دا معنی بچا ده پاره وای دا د هغه انسان د پاره ده چې د غریبانو له ډوډۍ ورکي او چې کله خلق ودشي د عبادت کوي. دغه وخت د عبادت ته. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای رسول الله مبارک فرمایلی دي چې بهترین کس پتا څه کې زما په امت کې هغه ده چې د شپې را پاسي او خپل بیبي را پاسي او هغه ته چې پاسه 2 رکعات نفل وکا وای که هغه بیبي ودی نو دیو د ابو ګوتې لمدیګه دغه په مخ باندې بچانکا وکي. دا زما په امت کې بهترین انسان دی او زما په امت کې بهترین زنانه تور سره هغه ده چې دا د شپې تهجد لرا پاسي او خپل خوان وړقي کاغه نه را پاسي لګي وبرول هغه په مخ باندې چانکاو کی او دوانه الله تعالی پاسي او 2 رکعات نفل وکي. دا زما په امت کې بهترین جوړه ده په خدا خوان کې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دام فرمایي وای ما وی اے د الله رسول ما ته داسې یو کار وکړي چې دا غي اختیار کوم او الله به ما جنت ته داخل کی. وی ما ته وی خلکو د سلام ډیر ډیر کوا. دویم نمبر خلکو له خوراک ور کوا د رشتہ دارو تپوس پختنه کوا او د شپې تهجد په ځان باندې لازم کا په دې کارونو باندې جنت ته داخل. دا د جنت ته داخلي دو پروانی درونو الله تبارک وتعالى د مونږ لا د شپې د تهجد او د قیام الليل توفیق را نصیب کړي ټول مسلمانان. خدا هغه بزرګ له الله ورکي چې 15 وخت مونږ په جماعت یې غوړي. یو انسان با یو صحابي راغه عمر رضی الله تعالی عنہ یو زنانه ته وای استاد زوی د سحر په مانځ کې ما ونه لیدو. هغه ته وای امیر المؤمنین ټول شپه په تهجد ولاړو جوسترګي به ورغلي. هغه ته وای دا عبادت الله نه قبلې چې د ثابت شپه الله تعالی ورده او سحر مونږ ته قضا شي. ما د پاره بهترین خبر ده دا خبره خو کومه چې د ټول شپه خوب وکم او سحر د جمع په مانځ کې حاضر شم. خدا خبره زمانه د خوخه چې ټول شپه الله تعالی ما او سحر مونږ نه قضا شي. نو ډېر داسې هم نه کوي کنه چې داسې په تقوا کې راشه او ټول شپه الله تعالی او بیا د سحر سترګې ورشنه 2 رکعات کوا همیشه یې کوا. ذکر احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. الله ته محبوب ترين عملونه هغه دي چې د همیشګری اگر کلهږي 2 رکعات کوا پلند او تنگ وخت کې کوا زر زر کوا خو همیشه کوا. نن دی وکړل میاش دی وکړل بیا یې نه کې دا چې عمل الله ته محبوب نه دی. ورپسې عسى ربك يبعثك ربك مقاما محمودا. نو په قران چې څوک تهجد کوي قران په دې کې لولي نه دا ستاسو لپاره زیاتې عبادت ده نو پتا باندې لازم او تا د ځان لپاره لازم کو الله تعالی اجر زیات کوي. عسى ان يبعثك ربك زردا چې اوبر سي ربستا مقاما محمودا اغه صفت له شویتا
ګور مسلمانانو علما کرام ذکر کوي د عالم او د قاری او د واعظ او د امیر سیو د تبلیغی جماعت د پاره چې کوم سره د دین دعوت ورکړي او د مبلغ وي خلکو له تبلیغ کوي دغه لپاره تهجد او د شپې قیام لازم دی کوم انسان په جبه کې چې الله اثر پیدا کوي او دغه خبره په ځړه باندې د کاني کرخه لګي دغه سره تاسو کې د شپې پاتې که یو سره دا غواړي چې زما واعظ زما نصيحت زما خبر دې مؤثر وي او زما په خلکو کې عزت او برکت دی وای د شپې تهجد په ځان باندې لازم دی دا د انسان د جبه او د زړه کنیکشن یو کوي پیغمبر ته الله فرمایي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا موږ ته ډیره درنه خبره ورغوري ده په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې علما کرام ذکر کوي تهجد فرض نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره نو او په دې تهجد د انسان مقام الله وچتای قران و مقام محمودا هغه مقام چې هغه محمود هغه صفت شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مقام محمود څه ته وایي د عرش مولا په گاون کې یو جنت ده الله محبوب علیه السلام له تیار کړ هغه ته مقام محمود او هغه کې فرشتي دي هغه هر وخت دا وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم كم ذا ثابت قرآن وي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ده الله او فرشتي او الله خپل حبيب باندې په مقام محمود کې درود شریف نو تاسو هم خپل پیغمبر باندې درود شریف وای صلی الله نو کوم مؤذن چې اذان وکي زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم مؤذن اذان وکي او دی وای اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمود الذي وعدته دا دعاء کوم مؤذن اذان بعد وای نبی علیہ السلام فرمای زما شفاعت دل واجب نو چې کوم مؤذن اذان کې دا کلمات دل ویل پکار دي کنه وته یادو ځان له ویلي کې او مخامخ ځان ته په دیوال باندې وای نو چې اذان څوک کوي نو دا کلمات چې وي نبی صلی الله علیه وسلم زما شفاعت رسول واجب مقام محمودا وقر ربي او يا پیغمبر چې اے زما ربا ادخلني مونږه داخل کا مدخلن زید داخله دو صدق رشتنی تا واخرجني او مونږه راوبا سي مخرج صدق زید راستلو رشتنی نام ګوره مسلمانانو کوم انسان د شپې تهجد کوي بازار ته ځي بازار کې به الله د شر نه ساتي کور نه راوځي دا کور دراوتل به په خیر وي کور ته ور داخليږي د کور د داخلي دل به په خیر وي نو چې کوم انسان خود د دوه ځین سره واځي دی یا د یو ځین راوځي یا یو ځین داخليږي نو د شپې د تهجد په وجه باندې الله د اخراج او دخول د خیر سبب ګرځي ځکه د په دې آیات کې شامل دي وجعل اليوم مقرر کړ ما د فارا ملذن کا د خپل طرفنا سلطانا نصيرا غلبه کاران وقل جاء الحق وبغمبران راغ حق وزحق الباطل او رکشو باطل ختم شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل ورکیدن کې ده نبی علیہ السلام چې د فتح مکی په موقع باندې د بیت الله شریف دیوالونو د دروازه کولا کړه بوتان راماته او غزاری دا آیات وی حق راغ او باطل شو ختم شو باطل ختمیدون کې ده هر ناجایز او هر حرام که هر څومره ډیر شرونو انجام خراب ده ځکه هر ناروا شی چې تکي داغه انجام انتهایی خطرناک ده باطل دا ختمیدون کې ده دویم وننزل من القرآن او مونږه نازلو د قران نا ما هغه سو هو شفاء چغ شفا ده ورحمتنا مهربانی ده للمؤمنین د فار د مؤمنانو د آیات کې د انسان د فار بل ادب او د اسلام امر دا ذکر شو چې دا قران مجید د مستعمق تفروت ده دا د روحاني او د بدني امراض د فارا بشک به شفا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جماعت لګلو هغه یو علاقه ته لاړل وږي شو چانه ډوډۍ غوښتوي مسافر یو قبيله والا ته انکار وکوي نشتا پاغوي کې راغوي سردار لړم مچچو
او په دغه صحابه کرامو د جماعت په سراغه وې زمون سردار لړم چې چلے دی او تاسو راشي دمي کوي یو صحابي پکې وو امیر هغه ول په سورته فاتحه باندې دم وکړ وی وسو وی زمونږ اکرام بوس کوي لوی دګړو کنده کې پکې واغستو نن سبا یو بیزه کم از کم 25-40 هزار خدا کنه کنده بیزه په سودی په کروڑو روپو باندې د دې حدیث نه علما کرام ثابت شو یو انسان په دم درود باندې د شکرانه اخلي نو دا ول شرعاً جایز ده او چې کله هغه ګډي بیزه راوځي او نبی رسول الله والسلام ته مخ ته کې خو دې اې دا الله رسول مونږ داسې په خپل سفر کې کارګزاري تاسو بیانو چې مونږه د سورته فاتحه په دم باندې سړی دم کو الله سکو مونږ له دادونه ګډ راکړي نبی رسول الله دا ډېر مبارک مال دې زمای شتي مال راکړي یعنی په دې کې مال هم سکي نو دا حرام او ناروا نه دي په دم درود باندې یو انسان د خپل خوشاله نه ور کوي نو د اغستون کې د پاره دا شرعاً جایز دي کې څه ګناه نشته ولی او بعض خلک وای د قران په آیاتونو باندې پیسې اغستل دا حکم بده کې نه ده شامل د قران په آیاتونو پیسې دا دي چې دا د قران حکم دی ستاده پردا چې ده ته پیسې راکړې رشوت راکړې بس ستاده پردا پیسې لا بدل کړ تا به نه وباسم او غریب په کې راکاګم او مالدار به نه وباسم يهود به دا چل کوو دا د الله په آیاتونو باندې پیسې غسل دا ناروا دي دم درود پدې کې نه ده شامل چې الله په آیاتونو پیسې ماخلي واننزل من القران محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله په مرض باغ باندې سیوا شو نو اخرنی سورتونه دای په ځان باندې ویلي دي دم کړی دي او خپل ماشومان چې د شپې نو د کیږي شیاطین تنګي جنات تنګي نو د اخرنی درې سورتونه په وای خپل ماشومان په دموي سورته فاتحه باندې دموي د الله پیغمبر هر مافتن چې بوده کېدو آیت الکرسی اخرنی درې سورتونه دا به په ځان باندې وی خپل ځان به په دم کو الله دې ساره خرداغه حفاظت کوي شیاطین نو قران شفا ده ټول مسلمانان د اهتمام کوي وننزل من القران د قران ما هو شفاء اغس چې شفاء د خلق د پاره ورحمتنا مهربانی ده للمؤمنین د مؤمنانو د پاره ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزیات ظالمانو د پاره د قران مگر تاوان چې نه مني دا غوي د پاره تاوان ده سبحان ربک رب العزه عما یصفون